چرته ستاسو د لیلة القدر شپه نصیب شوه او تاسو دا درې کارونه کول کنه، الله جل شانهو به تاسو له د اتیو کالو چې کوم دی دغه اجرونه ولیکي. یو چې کوم دی په دغه شپو کې هر ورځ چې کوم دی 2 رکعاته نفل کوئ، 2 رکعاته. په دې 10 شپو کې یوه داسې شپه راځي چې هغه شپې ته لیلة القدر شپه وایي. او که چېرته تا په دغه شپه کې 2 رکعاته نفل وکړه که نه، الله جل شانهو به تاله د اتیو کالو ثوابونه چې کوم دی درکړي. یعنی تا داسې وکړل لکه چې اتیا کاله تا نوافل وکړل هره ورځ او قبول کړی شوي، نو چېرته ستاسو د نوافل پاتې نشي 2 رکعاته. ښه هره شپه چې کوم دی صرف 2 رکعاته کوئ، خو خامخا 2 رکعاته تهجد یا 2 رکعاته نوافل دا لازمي کوئ جي. دویم نمبر دا چې کم از کم 20 روپۍ صدقه ورکوئ، 10 روپۍ صدقه ورکوئ، خو هره شپه یې ورکوئ. یقیني درته ویم که چېرته په دې 10 شپو کې یو داسې شپه ده که نه چې هغې ته لیلة القدر شپه ویلی شي، که چېرته تا په دغه شپه باندې 20 روپۍ د الله د رضا دپاره ورکړي، الله جل شانهو به د اتیو کالو د صدقو اجر او ثواب تعالی درکړي. ښه نو دغه شپې تاسو نه ګورئ بچ پاتې نشي. ډېر عبادتونه پکې وکئ، ډېر نوافل پکې وکئ، ډېرې صدقې پکې وکئ. او دریم نمبر دا په دې 10 شپو کې هره شپه چې کوم دی سورت اخلاص قل هو الله احد دا سورت چې کوم دی دا 3 ځله هره شپه وایې. په دې 10 شپو کې یو داسې شپه ده چې هغې ته لیلة القدر شپه ویلی شي. څه وایي ورته؟ لیلة القدر. نو که چېرته تا 3 ځله چې کوم دی د سورت اخلاص تلاوت وکړو، دا د یو قرآن اجر الله په دې ورکوي. نو که په دغه شپه کې تا 3 ځله چې کوم دی سورت اخلاص وویل، الله جل شانهو به تعالی د اتیو کالو د قرآن مجید د ختمونو اجر او ثواب درکړي. نو الله جل شانهو دا مبارکه میاشت په ما او تا راوستې وه. 2 عشرې چې کوم دی هغه بس تېرېدو واله دي، اخرنۍ عشره پاتې ده. نو کم از کم تاسو په دې اخرنۍ عشره کې دا 2-3 کارونه دا لازمي وکړئ، ځکه چې الله جل شانهو په دې ډېر خوشحالېږي او زما او ستا دپاره په دې کې ډېر خیر دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که نه احب الاعمال الی الله ادومها وان قل. وایي الله جل شانهو ته د ټولو نه محبوب چې کوم دی هغه اعمال دي چې په هغې باندې همیشګري وي. وان قل اگر که لږ وي ښه نو کم از کم د دې عادي ځان جوړ کو. عادي چې په رمضان مبارک کې څنګه عادي جوړ شو، څنګه عادت ته جوړ کو، ټول کال کې بس تاسو هغه شان عادت دي. اوس کو دې په تراوو کې تندکونه ووخل او کونډۍ دې ځان له ماتې کړې، نو ټول کال به داسې مونځونه کوي چې نه به پې ته پوهېږي او نه به پې ستا بل څوک پوهېږي او نه به پې شیطان خبر کوي. او که نه په رمضان المبارک کې ډېر ساعت الله ته ولاړ وې، نوافل دې کول، ذکر او اذکار دې کول او بهترین تراویح دې کول، سلو سلو لګیا وې، نو ټول کال به ستا مونځ هغه بهترین مونځ وي. نو کم از کم تاسو په دې کې ډېر احتیاط کوئ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.